د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د بنو مخزوم قبیله یو جنۍ و دا غیم اتفاق دار فاطمه نوم دی، فاطمه مخزومیه دا غي نوم دی، غلای کړي وا او غلا دومره وا چې پاغي کې بلاس کټ کیږي. نو صحابه کرامو تم پته و هغه بنو مخزوم قبیله تم پته و چې ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بالفرض دا قضیه لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلاس کړي الذي نفس محمد بيده پاغه ذات می د قسمی چې زما ساده غ پلاس کې دا قسم وته قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دا خو د بنو مخزوم فاطمه ده، که د محمد فاطمه غلا وکړه کنه زما غلا وکړه زه به دا غي نم لاس کټ کوم. تاسو ماته د بنو مخزوم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا یو منافق او يهودي په منځ کې فیصله کړي وای ادم دي کنه يهودي دی او منافق دی ځان ته مسلمان وای او منافق مسلمان ته نه وای مسلمان دسي نه. دا غي په یو خبره کې تناظر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د بنو مخزوم قبیله یو جنۍ و دا غیم اتفاق دار فاطمه نوم دی، فاطمه مخزومیه دا غي نوم دی، غلای کړي وا او غلا دومره وا چې پاغي کې بلاس کټ کیږي. نو صحابه کرامو تم پته و هغه بنو مخزوم قبیله تم پته و چې ک نبی علیہ الصلوۃ والسلام له بالفرض دا قضیه لا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدلاس کټ کړي او نبی علیہ السلام به خامخه خبرې کې غلا شوی دا وې دې ملګرو داسې مشوره وکړه چې موږ نبی علیہ الصلوۃ والسلام له څوک سپارشي لیږو او داسې سپارشي چې نبی علیہ السلام دغه سپارش قبول هم کی داسې ګران بسو کی. ابو بکر خو داسې غلطي نه کوي، هغه سره ډېر تعلق دی، ابو بکر خو داسې نه کوي، عمر عثمان علي خو داسې نه کوي. یو کشر ماشوم دی اسامه نوم دی، اسامه ابن زید رضی الله عنه او ډېر کشر او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته د مینې نن وسه وایو نوسه ځان سي په اسمانه کې نولې او پوغ به کې نولې پوغه به کې نولې ډېر زیاته د حسن حسین غنی مینه وسه کوله. اسامه ابن زید حب رسول الله، د رسول الله محبوب د الفاظ د حدیث دی حب رسول الله. و یاغوی ویچاره نبی علیہ الصلوۃ والسلام له خصوص سپارښت پیدا کو خصوص به د سکار وکي ویل یو کس ورته ویل چې ولا یجترئ علیه الا اسامه، یو اسامه ته دا خبرو کې بس کو د نشي کوله. اسامه ته وای ورته به وکي منل نه منل داغه کار دی، خدا خبره صرف اسامه کولې شي ځکه چې کشر دی. که تاسو خیالي په دې کور کې چې کله پلار تاسو خبر نشي کولای نو کشر یې ولېږي وکي قار شي قار بشي وته کنه ماشوم دی دا ماشوم به سي ولې کشر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یې مسله ده د ملګرو زرا لګلې ما وې سوي وې د دې بنو مخزوم قبیله دا زنانه ډېر شریف النفس خاندان دی، ډېر لوی خاندان دی، خلک ډېر په درون نظر وته ګوري او دې جنۍ نه غلطي شوې ده د فاطمه نه او کدی ته سزا ملاو شو دا ټول خاندان به شرمېږي، خلک به ډېر سپک ګوري چې ګوره د پلاني خاندان دومره لوی مالدار خلک دی او جنۍ اغلا کړې ده. یو دا چې د الک او د جنۍ په غلا کې جنۍ ډېره بد ښکاري، ښځه په غلا ډېره بد ښکاري، سړی هم پې ښکاري خو چې ښځه غلا وکړي ډېره خلکو ته ښکته ښکاره کېږي. او دویمه دا چې خاندان ډېر اوچت دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره وایي ته څه وایې وایي که رعایت وله ورکړي څه بله سزا وله ورکړي بله سزا وله ورکړي دا اوسنی کې ذهن ته راوله بله سزا وله ورکړه معاف کوې مو یو بله سزا وله ورکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې دا خبره وایي د رنګ یې تک سور شو، ماشوم ته قار شو، ماشوم ته دا خو لا 200 منبران دي، دا ضمیر خرڅه خو 200 دي، دا په پارټۍ باندې او په ضمیر چې خرڅ دا خو 2.5 دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کشر د قار شو ورته وایي اتشفعون فی حد من حدود الله، تاسو ماته د الله په حد کې سپارښت کوئ. بیا ورته وایي چې والله زما د په الله باندې قسم والذي نفس محمد بيده، په هغه ذات مې د قسمي چې زما ساه دغه په لاس کې ده، قسم یې ورته وکړ قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. دا خو د بنو مخزوم فاطمه ده، که د محمد فاطمه غلا وکړله کنه زما لور غلا وکړله زه به د هغې نه لاس کټ کوم. تاسو ماته د بنو مخزوم قبیلې ښځه یادوئ، دغه مسله دغه دین دی نو. لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها، که زما لورم غلا وکړي زه به د هغې نه لاس کټ کوم، د الله حکم نشم بدلولی. د غل سزا لاس کټ کول دی، بله سزا یې نشته دی. نو سزا بدلول دا د پارلیمنټ څه اختیار نشته، دا د وزیر اعظم څه نشته، دا د صدر پاکستان څه نشته. اول دا صدارتي اډیننس وکړه، صدر صاحب دا شی پاس کړی و، شکر دی هغه شی واپس شو. په دې بنیاد باندې دا خبره ته کومه منګه الحمدلله مسلمانان یو او مسلمانان بس ټول بیا یو شانتي دي، پنجابي پښتون پکې نشته، خو بیا پکې موږ پښتانه یو پښتانه ډېر غیرتیان دي، په دین ډېر ننګ کوي، ځان د دین غیرتیان جوړ کړي، دین په دین باندې به چا سره کمپرومایز نه کو، دا چې هر څوک که زموږ خپل یو که پردی دی، دا د الله تعالی دین دی. په دې وجه باندې
د الله تعالی دین عقیده به زمونږ دی چې دا مکمل دی او چې کله مکمل دی نو په دې کې څه داسې تبدیلیان یې نشي راوستلی تبدیلیان یې نشي راوستلی نبي علیه الصلاة والسلام صحابه کرام هم په دې باندې پوه یو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دغه یو منافق او د یهودي په منځ کې فیصله کړې وه یاد هم دي که نه یهودي دی او منافق دی ځان ته مسلمان وایي و منافق مسلمانو ته نه وایي مسلمان داسې نه وي د هغوی په یو خبره کې تنازع راغلې وه اتفاق ته ګوره د منافق ته پته و چې زه په غلطه یم یهودي ته پته و چې دا زه په حقه یم یهودي ته دا هم پته ده چې نبي علیه السلام چا څه زیاتی نه کوي خو منافق ته پته ده چې دا نبي علیه الصلاة والسلام ماله حق نه راکوي ځکه زه په ناحقه باندې یم و چې کله مسله راله روغ یې کوله نو یهودي ورته ویل چې نبي علیه السلام به فیصله وکړي د الله رسول به فیصله وکړي یهودي وایي پیغمبر به فیصله وکړي منافق ورته وایي ستاسو په کعب بن اشرف باندې فیصله کوو هی د یهودیانو مشر وایي ستاسو مشر باندې فیصله کوو منافق ورته وایي ستاسو په هغې باندې کوو ورته ویل شرمېږي نه ستاسو پیغمبر له زم ته راسه نه ځئ لاړل اخر نبي علیه الصلاة والسلام له نبي علیه الصلاة والسلام به د یو کس نه اورېده دواړه یې واورېدل دا یې مو اورېدو دا یې مو اورېدو چې دواړه یې کله واورېدل نبي علیه الصلاة والسلام د چا طرفداري نه کوله خپل خپلوان به نه کتل رسول الله وایي د حق د یهودي دی او د ملګري ته وایي د ځان ته چې مسلمان وایي ته په ناحقه یې د حقو ته پرېږده د رده دی دستبردار شه دی نه راووتل بار ته منافق زورور و تکړه او یهودي کمزور و بل منافق ته خو پته و چې مسلمانان ډېر د یهود په مدینه کې کم و نو دا منافق ورته وایي چې نبي علیه الصلاة والسلام فیصله وکړله خو راځه دا فیصله په حضرت عمر فاروق باندې په دویم ځل کوو دا اوس خبره ده په دویم ځل یې پې کوو ولې په دویم ځل کې بس کوی پې زورور نو هغې حضرت عمر فاروق له بوتلو چې حضرت سیدنا عمر فاروق له کله دا فیصله ویوړله نو حضرت عمر فاروق صاحب ورته ویل څه مسله ده نو چې کله ورته مسله د منافق زر زر چالاکۍ سره زر زر بیان کړه دا چل دی دا چل دی د نبي علیه الصلاة والسلام ورته پټه وساتله یهودي ته وایي ستا څه خیال دی هغه ورته وایي مسله خو به وروسته بیان کړم خو فیصله خو پیغمبر علیه الصلاة والسلام کړې ده نبی علیه السلام کړله څنګه یې کړې ده زما په حق یې کړې ده او ده ته ویل ته د حق نه دستبردار شه اوس تا له راغلي استاد یې ملګري ویل چې په دویم ځل باندې کوي ټیک ده زه فیصله کوم راوځم فیصله درله کوم او د الله تعالی د دین سپایي وو او د نبي علیه السلام صحیح عاشق و پکې خو دو نمبریانې نه وې په هغه خلکو کې خو پاک خلک و د زړه او د خولې خبره یو شانې وه دننه چې ورغې او کومه ښه کلکه توره وه مزیدار هغې راواغېستله ویل فیصله غواړې ویل او توره یې تاو کړله او د منافق په دې سټ باندې ګزار وکړو او پقه ځای کې مردار کړو پقه ځای کې مردار کړو او ویل څوک چې د الله د رسول د فیصلې د پاسه بلې فیصله غواړي د عمر فیصله بیا دا ده دقه فیصله ده بیا خبره مدینه کې خوره شوله ظلم وشو زیاتی وشو حضرت عمر زمونږ سړی ووهو او دا منافقان ول دومره تیز او دومره چالاکو لکه نن سبا زمانې څو خفه نشي د وکیلانو په شانې چې پردی حق بل له ورکوي د دې موجوده ججانو په شان پردی حق بل له ورکوي پردی حق بل له ورکوي نو هغوی شور جوړ کړو ویل حضرت عمر فاروق صاحب زیاتی کړ نبي علیه السلام یې څنګه زیاتی کړی دی راتو رات دروغ جوړ شو راتو رات دروغ دا جوړ شو د دې منافق چې کوم وارثانو هغوی یو خبره وکړله ویل زمونږ ملګري فیصله نه کوله زمونږ ملګري روغه کوله دروغ یې ویل د ځان نه روغ یې کوله نو بروغ باندې سبابندي خو نشته نبي علیه الصلاة والسلام حیران دی چې یو طرف ته حضرت عمر فاروق صاحب وایي چې د فیصله غوښتله او هغوی وایي چې نه موږ خو روغه کوله نو روغه خو پابندي نشته دی کولی شي سړی که نه فیصله وشي بیا به کې روغه کوي نو ټیک ده نبي علیه الصلاة والسلام لا فیصله نه کوي فورا قرآن مجید د باره نه وحي راولېږله فلا وربک دې ځکه هم قسم دی ښه بل څه دي فلا وربک ستا په رب دې قسمي لا یؤمنو بک حتی یحکموک فیما شجر بینهم ویسلموا تسلیما دغه وخت پورې مسلمان نه دی چې ستا دین صحیح ونه مني ستا فیصلې صحیح ونه مني اوس هغې ته غاړه کېنږدي او دا خو دروغ وایي دی خو دروغ وایي چې ان اردنا الا احسانا و توفیقا دا دروغ وایي دا رښتیا نه وایي الله تعالی د حضرت عمر فاروق د فیصلې تایید د اسمان نه راولېږو دا زمونږ دین دی دا مکمل دین دی په دې وجه باندې نه د قاضي فیصلې ته محتاج دی نه د جج فیصلې ته محتاج دی نه د چا خوبونو ته محتاج دی نه د چا کراماتو ته محتاج دی نه د چا کشفونو ته محتاج دی قرآن او حدیث کې زمونږ دین مکمل بیان دی دقه راټینګول دغه زمونږ د پیغمبر میراث دی او هغه خبرې کړې وه چې ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بهما دوه څیزونه مې پرېښي دي او چې کله هم کلک نیولي نه بې لارې کېږئ به قرآن او حدیث دي زمونږ دپاره کافي دي امامانو محدثینو تشریح کړې ده د هغې تشریح سره به دا دین منو الله تعالی دې موږ په دین باندې پوهېږي